دویمې خطبې کې هم ټولونه اول خپل ګناهګار وجود ته به تاسو مؤمنانو ته تقوا دعوت درکوم. واقعا تقوا بهترین صفت د انسان دپاره یو مؤمن دپاره. تقوا ویلی شي چې شي ته تقوا ویلی شي انسانیت ته. څه انسان د انسانیت والا لباس واچوي. یو معاشرې کې یو ټکې کېږي، واقعا ډېره د افسوس خبره دی. ځینې کسان د ټکې کوي خو د ټکې غلط دی. الفاظ داسې یاده کوي څه اول دنیا ته انسانیت راغلی دی بیا مذهب راغلی دی. سوچ مه دی خبرې ته، دا غلطه خبره دی. اول دنیا ته انسانیت راغلی دی بیا مذهب راغلی دی. یعنی انسانیت یو څه شی دی، مذهب بل څه شی دی. غلطه دی بابا. مذهب ویلی شي انسانیت ته. داسې مه یې چې اول دنیا ته انسانیت راغلی دی بیا مذهب راغلی دی. اول دنیا ته مذهب راغلی دی او مذهب د ویلی شي انسانیت ته. ته انسانیت څه بیله کې مذهب بیله کې غلطي اندیزي کې دی. مذهب باندې عمل کوونکو کې به کوتاهی ورکېږي. مذهب څه چا رخصتی دی، مذهب څه څوک پیروی کوي، نقص به هغه کې ورکېږي. مسلمان به هغه نه وي صحیح طریقې سره. ته الزام په مذهب ویلې لګوي، ته الزام په اسلام و دین و مذهب څنګه لګوي. مذهب کې کوتاهی نشته ده، اسلام کې کوتاهی نشته ده، کوتاهی مسلمانو کې ورکېږي. خدای څه اولین پیغمبر حضرت آدم علیه السلام شکل کې راوستولو، مذهب یا ورسره استولی دی. هغه سره هغه مروج مذهب و دین و مذهب و انسانیت دنیا ته چا خیلی دی؟ انبیاو خیلی دی، خدای خیلی دی، پروردگار عالم خیلی دی. پروردگار عالم څه دنیا ته اولین انسان راوستولو، ماسې انسانان نه و موجود. دین یې ورته راوستولو، مذهب یې ورته راوستولو، نبي ورته راوستولو. اوس دا کوتاهي مو دی څه انسانیت لارې باندې نه څو. دې یوه نمونه هغې ورځې تاسو ولې د پاکستان یو وارې بیا سر ټیټ شولو ټولې دنیا کې. سیالکوټ کې څه کومه واقعه وشوله، ډېره افسوسناکه واقعه وه. چې یو سریلنکا منیجر و کمپنۍ کې کارخانې کې کار کولو، چې هغه باندې بې ګناه دغو خلکو الزام ولګولو چې دوی توهین مذهب وکړو، دوی د پیغمبر توهین وکړو. هغه غریب یې راونیولو، هجوم کې وی ویلو، کوتک وسه، ډنډو ډوبلی وسه، هات شیسه، تیګ وسه، مړې کو، هغه نه باندې هغه وسولو، هغه جنازې ته یې اور ویر کو. ځنه داسې یایي چې زنده زنده یې مړ کو، ویې سولو. ډېره زیاته افسوسناکه واقعه وه چې د یوه هفته کېږي، تقریبا 10 دن یوه هفته کېږي، ټوله میډیا دې باندې غږېږي. او ځینې کسان بیا راځي مذهب باندې بلیم لګوي. دغو خلکو مذهب سره څه تعلق شته نه دی. مذهبي انسان دا شی کار کولی نه شي چې هغه صحیح طریقې سره مذهب رخصتی وي، پیژندلی وي، فالو یې کړی وي. مذهب خو موږ ته یوه حیوان مړ کولی اجازت نه راکوي. مذهب موږ ته یې ونو، یې جړو بوټو، یې تیږو کاڼو، یا همداسې هر یو شي حق ښیلی دی چې ته په کولی حق رعایت کړي، ته چا څه ظلم ونه کړي. واقعا هغې ورځې کوم ورور یې څه بیان ورکړی وه، ډېر عجیب مو دپاره واقعا یو شرم مقام دی. چې هغه یې څه الفاظ یې دا و چې مو یو حیوان مړ کوو که نه 2 ورې سوچ په کوو، 2 ورې یو حیوان مړ کولی باندې سوچ کوو. دوی مو ورور دوره ظالمانه طریقې سره، دوره صفاکانه طریقې سره، دوره وحشیانه طریقې سره مړ کړلو. دنیا کې کوم ځای کې دا شاید رایج دی؟ دې کې حکمرانان ملوث دي. کوم قوانین چې دوی جوړ کړي دي، کومې طریقې سره دوی خلکو ته چوټ ور کړی دی پاکستان کې، دغو مذهبي جنون یافته کسانو ته چې دوی مذهب باندې پوه نه دي. مذهب دوی راخستی دی، پیغمبر مذهب خپلې مرضۍ سره چلوي چې څه خیل ته یې مرضۍ وي. چا باندې الزام ولګي، چا نه بلیم ولګي، چوک کافر کی، چوک مسلمان کی. دوی مذهب هغه مذهب څه پیغمبر خیلی دی هغه نه دوی نه دي روان. دوی خپلې مرضۍ سره مذهب جوړ کړی دی. دوی خپلې مرضۍ سره خلکو ته سرټیفیکټ یې ورکوي، جنتونه دوی تقسیموي،
جهنمونه دوی تقسیموي دوی مرزی د چوک جنت ته وستوي چوک جهنم ته وستوي دوی مرزی د چونه کافر جوړ کی چونه مسلمان جوړ کی تو ته دا حق در کړي چې دا ډیګری د سکوم ځینه د سره د ست خلکو ته دا جنت او جهنم ولا سرټیفیکټ ور کوي کچېره پاکستان کې د خلکو مدرسې نه وی جوړې کړي دا جهادي تنظیمونه نه وی جوړ کړي سپورټ دوی نه کوله او دغه ځکه داغه پردې ملکو کې یک بت وایلا یا کومي طریقې سره دوی دغه خلکو سپورټ وکړو یا اجرتی قاتلان جوړ کړل نن مغاشیونه پاکستان ته درد سر جوړ شي دي مخبل غلط پالیسي پاکستان د پر درد سر جوړ شي دي نه نه مغوي پالیسي او کې پاکستان روان دي چلیږي پالیسي بدل نه دي کړی سوچ بدل نه دی شوی پروردگار عالم دې مدغه بد حالات خو حالاتو کې بدل وګرځي نن چونکه مناسبت دا ده حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها ولادت ورزده نو دی پاکی بی بی دغه عظیمی بی بی مناسبت سره تاسو ټول ہوتا مؤمنان ہوتا مؤمنات ہوتا ټول ہوتا هدیه تبریک ارز کو تاسو ټول ته مبارکبادي دیر کو ډیره مبارک ورزده کامه هستی نه ده عظیمه هستی ده بی بی او تشیع باندې مو باندې ډېر زیات احسانات دي دغه ورمنې دا وړوکې لقب نه دی چې بیبي ته میلاو شوی دی شریکة الحسین دا ډېره وړه خبره نه دی دا شریکة الحسین بیبي دی یعنی تو سوچ کوه مولا حسین کوم عظیمه هستی دی یعنی هغه سی بیبي څه مولا حسین سره هر یو خبرې کې هر یو میشن کې هر یو کیسې کې شریکه وه یو شعر کې یی څه کچېری بیبی نه وای کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود کربلا و کربلا کې پاتې شوی و کیسه به مخته نه ولاړه کچېری ولیا بیبی نه وای دا د ولیا بیبی برکات ده امام تاسو دا زدره دا تشیع دا مکتب دا مذهب دا د هغې عظیمې بیبي قربانۍ او نتیجه ده څه دا مذهب رسولی ده اگه دا متمخانه دا امام باڑی دا سینزانه دا متمونه دا ټول څه دي دا دغه بیبي برکات ده دا دی مترسولی دي حدیث عشق دو باب از کربلا و دمشق یکی را حسین رقم کر دیگری را زینب دا د کوم د کربلا دستان ولا کوم حدیث عشق ده د دوا باب دي ایوا فتحی مولا وکړه کربلا کې ایوا فتحی شام کې ولیا بیبي وکړه ها زه مختصرا دی بیبي باندې څو خبرې درته کوم ټیمار سره تېرېږي خو چونکې دغې بیبي واقعا مو باندې ډېر حق دی په کار دی څه لږ څه نه څه گفتگو دی باندې وشي یو صلوات وسته ورمنې باندې اللهم صل علی ای بیبي کچېرې شخصیت پېژندوی هغسې ورمنه دی څه خود مولا حسین امام معصوم د دې مدح کړي دی شاید د غټه خبره ده چې امام معصوم دی مدح وکي مولا حسین د دې مدح کړي ده امام بو دا جمله تاسو په ویر نه کوي چې اخیری ټیم کې بیبي ته ولا څه خوري نماز شب کې نماز تهجد کې ورور حسین په ویر نه کوي دا ډېره غټه جمله ده اندیشون سره مولا امام سجاد ورمنې ته کوم خطاب کړی دی انت معلمه انت عالمه غیر معلمه مولا دوتی څه ته عالمه غیر معلمه عالمه ټولو عرشي باندې آگاه علومو باندې اما چا تعلیم نه دیر کړی تو ته هر څه پروردگار طرفه دیر کړي شوي دي کسا یو قسم ته بیبي سره داسې وایي چې علم لدني ورسره و دا هر چا کار نه دی چې علم لدني انسان ته میلاو شي ګرچې بیبي کربلا واقع نه مخکې معلومات ډېر کم دي خو کربلا واقع نه بعد څه کوم دي په باره کې ډېر زیات معلومات شته دي هغسې هستي دی دا څه پنجتن پاک سره ټولو معصومینو پنجتن پاک سره دی زندگی کړي ده پیغمبر اکرم زندگی دار کړي ده ورمنې زهرا بیبي سلام الله علیها زندگی دار کړي ده امام علی زندگی دی دار کړي ده امام حسن مجتبی زندگی دار کړي ده امام حسین علیه السلام زندگی دار کړي ده یعنی صورت اهل کیسا دی اسمت و طهارت والا ټولو زندگی دار کړي ده او بیبي څه کوم شخصیت دی او خطبو نه پاته لګیږي چې کومې خطبې بیبي شام کې ویر کړلې دیارو کې ویر کړلې کومې جملې ونه پات شوې هغه نه تاسو ته اندازه لګي چې سوره عظیمه بیبي وه دې حده پورې څه
شیعه خو پرېږده د غیر شیعه کسانو کفار وا بیبي باندې کتابونه لیکلي دي بیبي شخصیت باندې کتابونه لیکلي شوي حتی یو مصر ولا عالم دی هغه یو مستقل کتاب بیبي باندې لیکلی دی نمای دی زینب قهرمان تر کربلا یعنی بیبي زینب څه د کربلا قهرمان بیبي اندا وه فاتحه بیبي د کربلا اندا وه وړه هستی نه دی بیبي او ځنه کسانو بیبي حواله سره کمال دي بیبي خصوصیات صفات بقاعده ذکر کړي دي څه وایي صفات نه یو صفات طرف ته لګه مختصره اشاره د تکوم څه دی بیبي کې ورکیو هغه دا اوس رضا او د خوشنودي ولا صفات ورکیو دا ډیر مهم صفات نن سبا مو ته ډیر ضرورت ده بیبي چې ته زندګۍ کې نارضایت اظهار نه دی کړي رضایت دا ډیر مهم شاید ډیرو ځایو کې قرآن رغلی دی مثلا سوره مجادله 22 نمبر آیه کې پروردگار عالم هیڅ حزب الله هغه دی خدای گروه ولا کسان څو خدای غوی نه رضی دا خدای نه رضی دی دا رضایت ډیر مهم دی او دا نقطه لګه زده ته خلصوم کله ټیم ما وخستل شي معذرت نه غوړم څه دا ډیر مهم مطلب دی دا یو صلوات اوسه محمد و علی محمد یا الله محمد و علی ای بیبی برجسته صفات دو او کربلا کې څوره سخت تکلیفونه مصیبتونه بیبي ولیدل ای دو زمن او غم اتلس بنی هاشم او ځوانان او شهادت علی اکبر غونته کې عظیمه هستی شهادت یورور حسین غونته کې عظیمه هستی شهادت 72 شهدا خیموس ولا خیمو تلاش ولا ار قسم ته حالات باند کې تلله زنجیر او بستاله سو کې تلله هغه بیبي څنګه خونی نه بهر نه وتلی هغه بازارو کې ظالمانو وګرځوله هغه په باوجود بیبي بی کیو ټکه کولو ما رأیت الا جمیلا هغه بل چې خدای لري کې زه چې قسم ډیر خې قسم چې مو بعد نه دی لیدلی ار رضی و ار حالت کې رضی و ار سره ظالمانو کوشش وکړل چې بیبي وایي چې تکلیف کې او مصیبت کې هم نه بیبي چې ته د ټکه نه دی کړي بیبي هغه سخت نه سخت مصیبتو کې اظهار د رضایت کړي دی اظهار د خوشنودی کړي چې خدای لري کې مو باندې هر قسم ته حالات وی بیبي خفقان اظهار ورکه ونه کړلو کله ورور جنازه ته ودرېده هم بیبي اول ته کې څوک اللهم تقبل منا هذا القربان القليل پروردگار دغه وړه قرباني ولي او بیبي نه قبول وګرځي ته ډیره وټه جمله ده ډیره وټه نن تاسو څو ژوندۍ کې کچيري یو مشکل انداده او ژوندۍ نه زنه هم راځي ته نه راځي بل نه دی رضی جوان نه دی رضی سپینګیره نه دی رضی خزه نه دی رضی سړای نه دی رضی نه یو رضی زندگی دا رضایت ډیر مهم شاید او زندگی دیشی څخه خوشګواره نه کیږي چې ته زندگی چې ته ورسې مثلا صورت دولت ته ملو شي صورت پراپرټي جیداد پیسې ملو شي ته رضی شي نه ای زندگی رضایت ما او تاسو تړلې ده ما او تاسو سوچ سي تړلې ده ما او تاسو عقیده سي تړلې ده ما او تاسو نظریه سي تړلې ده ایمو نن سبا معاشره کې کتستر کې وغړې کنه ایمو معاشره کې نارضایتی سره رضایت نشته ده ایوا مثلا دا ډېر غټه مسله ده ار یو کا زندگی کې رضی نه ده الون کې نن سبا زندگی سوره خيشي وي دي سوره سہولات سدي ار یو کاس خوني کې ګاډه ویلوړ ده ار چوسه سہولات د پر بهترین اسباب ور سره دي دی په باوجود چې خوشحال نه دي ویلی نه یو خوشحال مو سکه یو ګوډر سره ده کنه زغنی رزي نه نه دینه پوسا ګوډر سره وي مو سکه یو خونه ده کنه زم نه دینه پورته پخا خونه ویل نه ده پخا ده ویلی دور نه ده ویلی ستر نه ده یو جرب اسمکه مده ویلی 15 جرب نه ده 15 جرب ده ویلی لاس جرب نه ده ار یو کاس زندگی نه رزي ده او دا کسا ای بیبی کچیری ما تاسو پیروی کوونو پیروی دا شي کوي چې په کار د انسان زندگی نه رضی شي زندگی نه رضایت ډیر مهم شاید دی انسان کله زندگی نه رضی شولو علامه طباطبایی جمله ده د یاد وساتو غیڅ دا چې انسان کامیاب دی که ناکام دی دا چې انسان خوشحال دی که خوشحال نه دی دا ایما او تا سوچ سي تړلی خبره ده کچیرې ته خپل توقعات لږ کم کې توقعات لږ لاندې راولي نو ته خپله په خپله زندګۍ نه راضي کیدای شي ایدیو ساده مثال زه در کوم ای څه کچیرې ګیلاس کې مثلا اوبه دي که نه ځینې وخت کې موی ګیلاس اوبو په کار دی هغې حصې ته سترګې غړو څوره ډاک دی موی د ډاکې حصې ته سترګې نه غړو تش حصې ته ډېرې سترګې غړو څه د تش ویلې دی مو
همیشه دپاره زندګۍ کې هغه شونه څه نه لرو هغوی ته سترګې غړو، هغه څه لرو هغوی ته سترګې نه غړو. زه یو دې ساده مثال درکوم، تاسو وخت ډېر نه خلم ختموم خپله خطبه دغه ځای کې. کسه یو کس کیدای شي بیمار وي یا بیماري ورکې وي، هغې بیمارۍ نه دومره تنګ شوي چې هغې زندګۍ نه تنګ شوی یم، خودکشۍ ته تیار یم. کم هغه کس ته وایي چې لږ یوه پرچه راواخله، دوې پرچې، یوه کې زه د تا بیماری لیکم، یو دوه تکلیفونه نه نور لیکم، د بلې پرچې کې تا ته خدای څه چې دیر کړي دي هغه لږ داسې لیکم. یوه د بیماری دی مثلا هیڅ شي بیماری ویلې نه، شکر دی، بی پي دی، چې دي. دې په مقابله کې څومره شیونه د سالم دي، څومره شیونه خدای دیر کړي دي. دا څه کوم نشته هغه ته سترګې غړو، څه کوم شته دي هغه ته سترګې نه غړو. کله انسان زندگی کی نگاه بدل کی، سوچ بدل کی، زاویه بدل کی، انسان خپل په خپل زندگی نه بیا راضي کیدای شي. شیخ سعدی بزرګور چې هیڅ خپې کې مت چپل یا بوټون نو، ډېر ورته خپه وم، پریشان وم. مسجد ته لاړلم، څه راغلم، خوشحال وم. هیڅ واجه هلته مې جومات کې یو سړی ولید څه خپه یې نه وه. ما وله خدای شکر دی ما خو صرف بوټون نشته دي، اخته ویلې سترګې نه غړم چې هغه خپه نشته دی. مو همیشه دپاره زندگی کې نگاه ټیک نه دی، نگاه ځانه پاسه خلکو ته کوو، ځکه راضي نه یو. که نگاه ځانه لاندې کسانو ته وکړي خپله په خپله راضي کیدای شي. ځکه هیڅ اسپتالو ته څوی خلکو عیادت کوئ، بیمارانو عیادت کوئ، قبرستانو ته څوی مړي کسوی، مردگان کسوی، خو دولت والا کسان کسوی سال دی دفن شوي دي، لاړ دي، زندګۍ ختم شوي دي، خدای غټ نعمت تیر کړی، زنده خو یې اوسه پورې. دی شی ذریعه سے انسان زندگی نه راضی کیدای شي. ای بی بی مو ته غټ دار سنده دی، غټ سبا کې انداره کړی دی. پروردګاره جامع عملونه قبول و منظور وګرځئ، مشکلات ټول آسان وګرځئ. پروردګاره جامع کې چوکم بیماران وي کورو کې